اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم سید شهاب الدین او یو ځل بیا ستاسو سره د فیسبوک په لاره مخامخ یم. کتونکو زموږ سره د خوازخیلي سره تعلق لرونکی ممتاز عالم دین مفتی اسدالله صاحب موجود دی او حسب معمول موږ به خپل پروګرام جاری ساتو. کوم چې د روژې مبارکې د میاشتې کم اهمیت دی، کم د هغې اهم مسایل دي، په هغې باندې به بحث کوو. یوه اشره ختمه شوې ده، دویمه اشره شروع شوې ده. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام شهاب الدین صاحب خیجی. مفتی صاحب د رحمت اشره ختمه شوه، د مغفرت اشره شروع ده. د دې اشرې په اسلام کې څومره اهمیت دی؟ بالکل الحمدلله د رمضان المبارک دویم اشره چې کومه د مغفرت ته هغه الله تعالی شروع کړه. الله تعالی دې زمونږ د ټولو ژوندو مړو مغفرتونه نصیب کړي. او دویم اشره د ټول رمضان شریف چې دی د دې ډیر غټ اهمیت دی، ډیر غټ حیثیت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث شریف کې فرمایي چې کله د رمضان میاشت راځي نو الله تعالی فرشتو ته حکم وکړي چې دا په خوشبوګانو باندې جنت ونځي، د جنت دروازې کولاوي کوي، د جهنم دروازې بندي کوي. بیا خاص کر علماء لیکلي دي چې د دویمه اشره چې دا د مغفرت اشره ده او په دې کې تاسو استغفار وایي او استغفار ټول مسلمانانو لا هر مسلمان به هر ورځ استغفار وایي. او دا دویمه اشره چې ده کنه دا خالص د استغفار ده، نو ټول له پکار ده چې په دې کې د استغفار هغه کثرت چې دی هغه دا کوي. او دا سید الاستغفار دی، دا دی به ډیر ډیر وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یا دا نو نو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه قدام نو ورزنو صرف استغفر الله. یا د استغفار چې نور څومره ثابت او الفاظ دي هغه پکار د چې هغه وایي او ګړګړا کې د الله تعالی په دربار کې خپل عجزي وږي د الله نه وغواړي نو الله تعالی مغفرت نصیب کوي. او په دې اشره کې دا خاص امتیاز دی. نو پکار د موږ چې په دې کې موږ الله تعالی طرف ته مکمل په توجه سره متوجه شو. مفتی صاحب دا راته ووایي چې د دویمه اشره چې کومه د مغفرت ده په دې کې خصوصي کومه دعا ویل غواړي، کم اعمال کول غواړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې اشرې په اهمیت باندې امت ته څه پیغام ورکړی دی؟ د احادیثو په ذخیره کې چې څومره فضایل راغلي نو هغه تقریبا د ټول روزې په حق باندې راغلي دي چې روزه د اولي ورځې نه والا د اخري ورځې د پوري دا ټول د خیر دا د ټول د برکتونو دا د تنافس میاشته. تنافس د عربی ټکی دی او دا په حدیث کې تنافس چې کم ټکی راغلی د دې مطلب دی د دوو کسانو د یو بل سره سیالي کول. او دلته د تنافس مطلب دا دی چې د یو بل سره سیالي کول په عبادت کې، په صدقات کې، په خیرات کې، په اعمالو کې، په وظایفو کې، په اورادو کې، په تلاوتو کې. د دین بعد بیا چې خصوصي کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشادات دي د درېمې اشرې په باره کې د چونکه په هغه کې ليله القدر دا او په هغه کې اعتکاف ته نو دا غي د پاره نور چې کوم الحمدلله کم دغه دي فضائل دي نو هغه بیان شوی دي. او دا اشره او اول او اشره او دا اولی نواله د اخره پورې د ټول رمضان په باره کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات چې دي هغه موږ ته بالکل واضح دي. پکار دا چې بدی میاشت کې عبادت وکړه شي او دا د تنافس میاشت دا د سیالي میاشت دا د صبر او د برداشت میاشت دا د بل سره د رواداری او د بل سره د خیر او د فلاح میاشت. نو موږ له پکار د چې بدی کې عبادت وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ډېر اهمیت بیان کړل. تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې رمضان د پاره د ژوند سوال کړل وبلغنا رمضان یا وبلغنا الى رمضان. نو دا دعا چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غوښتله الله تعالی دې موږ تاسو ټول امت مسلمه ته بدی کې د بهترین عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. امین ثم امین. مفتی اسدالله صاحب زموږ سره د دوبۍ نه قاری عمر قیوم صاحب په لاین دی، تاسو به یې قاری صاحب تاسو ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ته او تاسو ته او ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. قاری صاحب تاسو د دوبۍ نه زموږ سره په لاین یې، تاسو تعلق هم د سواد سره دی او هلته کې خطیب هم یې. د دوبۍ د کرونا صورتحال سره دغلته کې د خاص کر د مسافرو څه صورتحال دی دغلته کې او څه احتیاطي تدابیر اختیار شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو د الله نه دعا ده
چې الله تبارک وتعالى چې کوم دا وبا راوستې دا راغلي دا الله تبارک وتعالى د خاص کر د مسافرو او تاسو ټول زموږ د ټولو تدین حفاظت وکړي او الله پاک دې تدې بیماری نه موږ ټول وساتي. د اماراتو په حق له خو دلته احتیاطي تدابیر د ټول مخکې په 16 مارچ په ماسوتن باندې د منګه الهيئه العامه للشؤون الاسلاميه والاوقاف د اوقاف د طرف نه اعلان وشو چې یاره تاسو د نن نه بعد جماعتونه هغه بند کړئ. نو په هغه ورځ باندې جماعتونه بند شوي دي او هیڅ قسمه جمع په هغې کې نه کېږي او دلته خو چونکې د حکومت ریټ هغه ډېر په ښه انداز باندې منلی کېږي او دغه کېږي نو د هغې نه بعد جمع نه ده شوې. اذان کېږي خو جمع نه کېږي، جماعتونو ته طالب پراتی دي او احتیاطي تدابیر دا دي چې خلک د دریو لکه د حکومت د طرف نه دا دغه دی چې د دریو کسانو له سیوا تاسو مه جمع کېږئ او مارکیټونه هم د ماسوتن له وروستو بند دي د سهار او د مخکې د روژې نه مخکې د 8 نه د 6 پورې اوس د 10 نه د 6 پورې بالکل ټریفیک هم بند دي، دکانونه هم بند دي، صرف فارمیسیانې کولاوي او بقالي کولاوي او د مسافرو په حق له خو هغه د بیانولو نه ده. خلک ډېر په مشکلاتو کې دي او ډېر په تکالیفو کې دي، خاص کر زمونږ پاکستانی چې د خلکو کارونه د بازو ختم شوي دي، خلاص شوي دي. په ډیرو کې خلک ناسته او هغه خلک چې هغه تګ غواړي خپل کور ته، خپل وطن ته، خپل بچو له، خپل مور او پلار له، هغه دومره مجبور دي چې هغه ونشي تللی ځکه د ډیر په تکلیف کې دي. قونسلیټ ته ځي، قونسلیټ والا وایي د حکومت د طرف نه، پاکستان د طرف نه یو میسج راغلی چې تاسو خپل رجسټریشن وکړئ. نو د غریبانانو ډیر رجسټریشن وکړو خو هغه هسې برای نام دی. بیا خلک لاړ شي قونسلیټ ته لاړ شي. د قونسلیټ کې زه په خپله باندې تللی یم 2 نمبرې لګېدلي دي د ایمرجنسۍ، نو هغه بند دي. نو بیا یو بل نمبر لګېدلی او زه د یو مړي په سلسله کې تللی وم نو هغه نه راوچتو. بیا یو کس راغی دنده ننوته نو ما یاره دا ګیټ کولاو کا زما سره د مړي کاغذات دي، موږ پاکستان ته مړی لیږو. نو چې هغه زه دنده لاړم کولاو کو دنده خلک ناستو ګفې لګو. نو ما یاره دا ولې یاره وایي دا خلک تنګول کوي. نو د قونسلیټ د طرف نه خو دا دغه دی او خلک ډېر مجبوره دی. الله دې د مسافرو باندې ډېر رحم وکړي، الله دې د مسافرو حفاظت وکړي، الله دې د مسافرو او ستاسو زموږ ټولو دغه د کورونو او د اولاد او د مور او پلار حفاظت وکړي. مفتي اسدالله صاحب الله کرم دی، په دغه حواله سره به مفتي اسدالله صاحب له تپوس کوو چې مفتي صاحب تاسو خو د قاري صاحب خبرې واورېدې چې هلته کې جوماتونه بند دي، خلک مونږ نشي کولی او خلک راوتی هم نشي. دلته الحمدلله جوماتونه هم کولاو دي، خلک جوماتونو ته ځي هم، خو بیا هم هغه سماجي فاصلې نه ساتي، احتیاط نه کوي. په دې حواله سره به تاسو څه وایئ؟ قاری عمر قیوم صاحب چې کومې خبرې وکړې هغه خو بالکل حقیقت دی او موږ تیر پروګرامونو کې مسافرو د ډېرې دعاګانې کړي دي، ډېر په سخت او په تکلیف کې دي. الله دې د دې روجي د برکته په ټولو مسافرو او زموږ په دې پاکستانیانو او زموږ په دې ملک باندې او په پوره امت مسلمه دې الله خپل رحم کرم او احسان وکړي. ګوره سماجي فاصله چې ده که نه دا حکومت لګېدل علمای په اعتماد کې اغوستې دي، بل په خلیج کې، په یورپ کې، په پوره اسلامي ممالک، غیر اسلامي ممالک، په پوره دنیا کې مسلمانان خوشته کنه، پوره مسلمانان پوره دنیا چې دا هغه د یو سخت وبا سره مخ شوي ده، دا تکلیف ته په خلکو باندې راغلی دی. اوس خبره دا ده چې سوشل ډسټنس چې کوم سماجي فاصله ده هغه پکار ده چې زموږ خلک اختیار کړي. نن خو د خوازخیل زمونږ د جامعه مسجد تصویران چې دي هغه په سوشل میډیا باندې هم دي، د منګوري هم دي. ما ډېر شي خلک ولید په ډېرو جوماتونو کې شهابالدین صاحب فالو کېږي. دا ځکه دا متفقه فیصله چې ده دا د علماو په مشرۍ کې شو ده، علما به دا لازما فالو کوي، خو عوامو له پکار د علما چې دي هغه د دې خبرې نه په دې خبره پوه دي او په دې خبره کې د علماو یو کردار دی، هغه خپل کردار په احسن طریقه باندې هغه سر ته رسوي. خو چونکې زمونږ په خلکو کې هغه اویرنس چې دی په هغې کې لږ ټایم لګي، لږ وخت لګي، نو موږ کوشش کوو چې دا سماجي فاصله الحمدلله په ډېرو جوماتونو کې او په دغه کې فالو کېږي. خو شهابالدین صاحب موږ چې اوس وګورو که نه بازارونه کولاو شول، هر څه کولاو شول، نو کوم حکومتي احکامات چې دي هغه په بازارونو او بدیزو کې هغه نه فالو کېږي. نو زه وایم خبره ټوله جومات لم نه دي راوسته په کار او په جومات کې علما چې دي هغه خپل یو کردار ادا کوي.
نو دا نشانه رغولم نه دی پکار بلکې علماء خپل یو کردار ادا کړل. موږ مطمئن یو موږ په جمعات کې چې علماء کم 18 د 20 لیکاتو ایجنډا بیان کړل هغه موږ په عمل کې راوستي دا نور بم کوشش کو او په کم ځای کې چې نشته هغه تم دا سوال لچ هغه به دې باندې عمل وکي او د دې نه بهر د جمعاتونو علاوه چې نور کم دغه دی هغه باندې سنجیده سوچ او فکر پکار دی. قاری صاحب دی حواله سره تاسو به څه پیغام ورکوي چې خلک سماجی فاصله وساتي خپل احتیاط وکي علاج خو د دې مرض نشته او بار ورته ډاکټران صاحبان هم وي علما هم وي حکومتي چارواکي هم وي تاسو به څه پیغام ورکوي زموږ د خلکو ته دغه مسافر ته د کم ستونزو مخه ده دغه حالاتو د وجنه نو خدای به دلته د حالات خراب شي نو دلته هم بیا ډېر سختیانی برازي په دې حواله سره څه پیغام ورکوي تاسو؟ نو احتیاط خو ضروری ده او احتیاط پکار ده. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو کس پوښتنه وکړه چې یا رسول الله زما یو اوخه ده زه هغه وتړم او په الله باندې اعتماد وکما او په الله باندې توکل وکما او کنه هغه دسي کولا او پرېدم او په الله باندې توکل وکما. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تخپل اوخه وتړه او په الله باندې توکل وکا. موږ با احتیاط وکاو او نور به د الله تعالی په ذات باندې یقین ساتو چې بیماری او د هر څه د الله تعالی در طرف نه دي. عمر رضی الله تعالی عنه د شام په دوره باندې او د شام دوره یې کوله چې کومه شام ته ورسید قریبو نو اغلتا چې کله دا غوې گورنر ته ابن جراح رضی الله تعالی عنه هغه به سراوته او سره د ملګرو نو ورته اطلاع ورکړه چې دلته خو یو طاعون راغلی دی یو وبا راغلی ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو سره مشوره وکړه نو هغه وی چې زه واپس کېږم. نو د صحابي وته عرض وکړو چې یا امیر المؤمنین ته د الله د تقدیر نه تختی. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایل چې زه د الله د یو تقدیر نه بل تقدیر ته زما. نو په دغه ټیم کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه موجود هغه فرمایل چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې په کوم ځای کې وبا راشي نو د هغه ځای نه تاسو موځئ او کوم ځای کې چې وبای نو د هغه وبا ځای ته تاسو مځئ. نو ته دې نه دا ثابتېږي چې یاره موږ خپل احتیاط کوو او خپل احتیاط ساتو او چونکې دا بیماری چې راغلی ده نو ډاکټران صاحبان وایي چې دا د یو بل نه لګي. نو پکار ده چې موږ احتیاط وکړو او څنګه چې ډاکټران صاحبان وایي د لاس وینځل شو په کور کې د صفایي شو او اسلام خو د مخکې نه د موږ هم دغه تلقین ورکوي چې صفایي دا نیم ایمان ده او په دې کې ټول احتیاطي تدابیرو کې هغه هم د صفایي تلقین ده چې یاره موږ څومره زیاته صفایي وکړو او زمونږ اسلام هم دغه وایي چې یاره موږ څومره د صفایي کوشش وکړو. که موږ مسجد ته ځو نو په د مسجد د تللو نه مخکې د اودس هغه فرض دی د لمونځ دپاره او صفایي هسې هم نیم ایمان دی. نو پکار دی چې موږ خپله صفایي کوو احتیاط کوو دا خو بالکل د اسلام یو شعبه ده. مفتی صاحب حکومت لاک ډاون ختم کو او خلکو ته د بازارونو هم کولاو شو په دې حواله سره د علماو خبره خلک ډیره اوري نو کچري تاسو په دې حواله سره یو داسې پیغام د اسلام پرانا کې د خلکو لور کوي څنګه چې مفتی صاحب وې د قاری صاحب وې چې عمر رضی الله عنه په هغه وخت کې هغه واپس شو دغه شانته د اوخه د واقع هم بیان کړه. نو خلکو له څه احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي روزه هم دا اختر هم مخې تر روان دي بازارونو کې ګډم جوړیږي نو څه داسې احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي؟ ګوره زمونږ لاک ډاون په داسې ټایم کې کولاو شو شهاب الدین صاحب چې زمونږ د مرض اړې شو چې دا په بره روانه ده ډیروالي طرف ته روانه ده. بهرحال غریب طبقه چې دا ډیره زیاته متاثره هم دا مجبوري و د دې نه بغیر کېدی هم نشو کنه. اصل کې مسله دا ده چې خلک متاثره شو د ډیر زیاتو او زه بیا هم خلکو ته ما که بازار کولاو شو کنه خو غیر ضروری طور باندې تل نه دي پکار ډیر مجبورې باندې تل پکار دي په شاپینګ کې اوس اختر را روان دي خلک کوي نو
مخکې خو به ډېره بې پروایي وه، موږ به خلکو ته دا خبره کوله موږ خپله روژه مه خرابوئ. اوس خو روژه هم ده او په د کرونا مسله هم ده. نو د ټولو ته سوال کو، احتیاط وکړئ. دا تدبیر اختیارول دا د تقدیر نه خلاف نه دي. تدبیر د تقدیر څه ده؟ تدبیر الله تعالی انسان له ذهن ورکړلی او دا تدبیر اختیارول چې دي کنه دا د تقدیر څه ده؟ نو تدبیر باندې تله غواړي، په احتیاط باندې تله غواړي. دا نه چې موږ اسباب نه اختیارو. مسبب الاسباب ذات د الله دی او د اسباب اختیارول چې دي دا د توکل نه خلاف نه دي. نو موږ به اسباب اختیارو او اسباب څه دي؟ احتیاط دی. د احتیاط تمام خبر. نور چې مرض الله تعالی لګي هغه په ډیر احتیاط کې لګي او که څوک احتیاط نه کوي نو هغه تم لګي. ځکه مؤثر بالذات چې دی هغه خدای الله ذات دی. که مرض د یو نه بل ته لګي نو د الله په حکم باندې لګي. نو مسله دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام هم احتیاط کړل. نبی علیه السلام فرمایي چې په کوم ځای کې وبای الته مزي، په کوم ځای چې وبای هغه ځای نه مروزي او هغه ځای د زین مو، دا احتیاط دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام پس یو صحابي راغی بیت دی کو چې بیت دی کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام پر چون کې هغه د پاتیم کې جزام مرض او نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې سلورو د دې دریو بیماریانو نو د ټولو بدی بیماریانو نه پناه غوښتي دا. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. نو هغه د جزام مرض ته مرضی دی وی تاسو مرضی تاسو ته ما د لری نه بیت وکړو تاسو بیت وشو. نو احتیاط نبی علیه الصلاۃ والسلام هم کړل. یو سړی دا خبره کول چې یار مرض نشته غب ته او د دې بیا د دین لباس ورګي د دین لباس ولا ورګي. نو زم دا خبره چې دا پدې کې احتیاط پکار دی، غپر غولتي نه دی پکارو. دا د رمضان مبارک میاشت چې د عبادت په ځای کې ګور تعلیمي ادارې بندې دي. د عبادت په ځایونو کې موږ احتیاط کوو نو په بازار کې به موږ په طریقې اوله احتیاط کوو. دا د وسکه د به احتیاطۍ نه موږ ته مرز لګي نو په دې کې هم په څه درجه کې بیا ګناګار هم یو. ځکه دا موږ به احتیاطي وکړه. نو احتیاط چې دی د توکل نم خلاف نه دی، احتیاط چې دی د تقدیر نم خلاف نه دی، بلکې تدبیر د تقدیر صدا. نو اسباب اختیارول او احتیاط کول چې دی هغه پکار دی. نور شک کول نه دی پکار، د سزام د غټه بلا جوړول نه دی پکار. او اصل شی چې دی هغه دعا ده. منګ الله تعالی ته توبه استغفار وکړو، د ګناہوں معافي غواړو، الله طرف ته توجه وکړو او د قبولیت میاشته د رجوع الی الله میاشته د توبې میاشته او دعاګانې چې دي دا ډېر غټ تاثیر لري، دا ډېر غټ اثر په ژوندۍ کې لري. نو چې موږ الله طرف ته توجه وکړو او د حفاظتي چې کومې دعاګانې دي چې هغه وایو بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. یا د کرونا مریض وینو یا د بیمار وینو او دا دعا وایو. په ترمذی شریف جلد نمبر 2 کتاب الدعوات کې دا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نو چې دا دعای مسنونه ان شاء الله موږ خپل عمل کې ساتو، اوراد او وظایف او ذکر او اذکار کې ساتو. الله تعالی به زموږ د ټولو حفاظت کوي ان شاء الله. قاری صاحب تاسو د اعظم د مغفرت اشاره د دې مغفرت د اشری څومره اهمیت ته د نبی علی السلام با خاص کر په دې اشاره کې صدا سي اعمال او چا د امت لپاره نمونه ده. ماشاءالله مفتی اسد الله صاحب تاسو تیر پروګرام هم اوریدل او ډېر خپل خبرې په غیبه باندې کړې وي. الله دې تدې په عمر کې برکت واچوي او هم ډېر خپل خبرې وکړي. نو د رمضان مبارک ټول میاشت د برکتونو میاشت ده او د خیر میاشت ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته تشریف یوړ، په اوله پړوي باندې خپکه خو ده، به په دوی باندې خپل قدم مبارک کې خو ده، په دریم باندې کې خو ده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هلاک دي هغه کس چې پچا باندې د روزي میاش راشي او صدقه پکې مغفرت ونی شي. او بیا پکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هلاک دي شي هغه څوک چې زما تذکره واوري او په ما باندې درود ونوي. او بیا چې هلاک دي شي هغه څوک چې د چا مور او پلار یا یو پاغوي کې بډاوالي ته ورسي او هغه د خدمت ونی کې او د خدمت په وجه هغه جنت حاصل نه کړي نو هغه د هلاک شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې امین ویل. جبرئیل علیه السلام دا خیری وکړي او نبی علیه السلام په امین ویل دي. نو د رمضان مبارک میاش پکار د چې منګه د قران کریم سره تعلق او داسې مضبوط جوړ کو چې تدې تلاوت په هر ټایم کې پکار دی، خو په خاص کر په رمضان مبارک کې تدې تلاوت ډیر اهمیت پکار دی چې د قران کریم سره موږ خپل جوړ پیدا کو. او فرض مونږ د فرض په اویا باندې دی
او د نفل ثواب الله تبارک وتعالى په فرض باندې ورکړي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان مخکې او فرمایل چې یا باغی الخير اقبل، اې د نیکی طلبګارا مخ په وړاندې شه، او اې د بدی طلبګارا بس کا. نو څنګه چې مفتی صاحب هغه او فرمایل چې را د کوم وبا چې راغلی ده د خپل ګناهونو نه توبه وباسل، الله طرف ته رجوع کول، او په دې رمضان مبارک کې خاص کر الله تبارک وتعالى په موږ باندې د رمضان مبارک د میاشت راوستي ده. نو په رمضان کې خو بیا خاص کر دعاګانې هم ډېرې زیاتې قبلېږي، او دا د عبادت میاشت ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې کې ډېر زیات په نسبت د نورو میاشتو باندې ډېر زیات هغه مهنت کو. نو پکار ده چې موږ مسلمانان په دې کې د الله تبارک وتعالى نه وواړو او دومره عبادت وکړو چې الله مونږه راضي کو. مفتی صاحب د روزي مبارکه میاشت لاک ډاون دی، غربت هم دی، هغه خلک چې هغه محتاج دي، هغه خلک چې هغه کمزوري دي، د دغه خلکو سره د شتمنو خلکو د مالدار خلکو څه مدد پکار دی؟ په دغه حواله سره اسلام څه وایي؟ رمضان چې د تاسو ته وی دا د صدقو خیراتونو میاشت او په دې کې صدقه چې دا هغه یو د حدیث د ذخیرین ثابت دي چې الله تعالی د فرض چې دي هغه نفل په سنت په فرض دي او فرض په ویاو دي، دا د مختلف احادیث د ذخیرین ثابت دي. دغه شانتي په دې کې زکات او صدقات ورکول چې دي کنه غم په اویا باندې دي، روپې په اویا باندې ده. نو دا سعادت چې دي دا سلول دا په دې میاشت کې ډیره خوش قسمتی ده، خاص کر کې موجوده چې کم کرایسس دي او کم استثنایی او وبایي صورتحال دي. په دې کې ټول هغه خلک چې هغه الله تعالی د وس صاحب استطاعت دي، د وس دس قوندان دي، هغه له پکار د چې د کمزورو خیال وسادي. په دې کې بس یو خبره کومه، غریبانو خلکو سره خلکو ډیر خو وکړل، سفید پوش چې کومه طبقه ده د مدارسو سره، د مساجدو سره، د علماو سره، د طلباو سره، او په معاشره کې هغه سفید پوش خلک چې هغه مزدوري دیاړي کوي خو هغه خیرات نه غواړي، هغه راشن ته نشي ودرېدی، چاته د راشن وینا نشي کولای، په خپل چاپیرچل کې د خدای د لپاره دغه کسان معلوم کړي دا سره تعاون وکړي. نو زویم چې دا تعاون کول چې دی په دې باندې الله تعالی ډیر اجر ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په چا باندې رو جماعت وکړه الله جل شانه چې په چا باندې درو جماعت کړل داغه د ټولي روزي ثواب باغلم ورکي او دلبم ورکي. یو دویم الله تعالی به د ټول واړه ګناونه معاف کړي، دریم الله تعالی به د جهنم د اور اخلاص کړي. اوس په حدیث شریف کې دا درې خوش خبریان راغلي. نو یو سړی غریب دی هغه چې زبر دا ثواب څنګه عالم. نبی علیہ السلام فرمایي چې چا یهود کجوري دانه چاله ورکړه یا د لسی یو بوټي ورکو دا درې وانه ثوابونه چې داغه د روزي ثواب بدلم ورکي د خورون کې دی. د الید العليا خير من اليد السفلى، د الید العليا مصداق ته. نو الله تعالی به دلم د اجر ورکي. نمبر 1 داغه د روزي ثواب باغلم ورکي او دلبم ورکي، ګناونه به معاف کړي، جنت کې بوله اعلی مقام ورکي. نبی علیہ السلام وی کته د وس د خاون نه چاله یو کجوري دانور غیا د لسی یو ګټ د شربت د وبو دغه شانتي یو نوړی چاله ورکړي او ډوړی چاله ورکړي دا خدای سړي په وس کې ده. زه شابودین صاحب تاسو ته عجیب خبره وکم، زه پرونه بل ورځ لاسنیوي لتلوم زه په پیپل چوک کې ناسوم، ټریفیک پولیس والا ما پسې راغی، ما ته د کم ځای وې، زه د سلامپور یم. زه ټول ته خواست کوم د ټریفیک پولیس والا د پولیس والا د دوی د جماعت په ټیم کې خیال وساتئ، دا سرکاري نوکران دي ځان د کورونه پرې. اوس د سلامپور د سړي ډیوټي د پمینګور کې هغه وای چې د جماعت ټیم شي چې سره وستو بو خو غنه دکانونه هم بند او سشتم نه خو دلته یو ماشوم دی چې ما ویني مال په 2 ګلاس شربت راوړي 2 قسمه، او دلته یو اجي سیب دی هغه چې ما ویني ما ته چې روزي دي نه ما ته کړی زه ته چې اجي سیب ما ته کړی می دا شربت مسکلې نو ما خپل دیری ته بوزي او د چی پوری په مال هرڅوږي. نو دې خلکو له الله جنتونه نه ورکي. دا خو د دې خلکو د خدای لپاره خیال وساتئ. د جماعت په ټیم کې د کور نه اصلي لګراوځي خپل دی په لوګورې څوک مستحق نه ولاړ د سینې چې موږ د مړوالي د لاس ډرقې کو او بهر یو سړي روجم نه ماته کړي خدای د دې حالاتو نه موږ وساتي او دا حدیث چې ما کوم په دې باندې الله موږ له عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د دې مواقع دي الله موږ ته د ثواب را نصیب کړي. امين. قاری صاحب تاسو نه لازم زموږ په دې روزه کې خو خلک بنګینو په جمعات کې ګڼ هم ډیرای
خو د مانزه چې کوم اهمیت ته یا د مانزه چې کومه طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خولې ده هغه مونږ په هغه طریقه باندې خلک عمل نه کوي او په هغه اسینو په هغه حدیث کې مونږ راشو چې د مانزه نه هم منغلا کوو. نو د مانزه صحیح طریقه دغه شان د دعا د غوښتو صحیح طریقه هغه د مسلمانانو ته تاسو وایي. دا خو تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه شهاب الدین صاحب. یو زه خو پاکستان کې هم امام پاتې شوم، 15 کال مې دلته دی چې په اماراتو کې دلته امامت دی. نو دا هغه دی د عوامو ډېره زیاته مطالبه چې یاره د قاري صاحب ډېر زر زر تلاوت وکړی او ډېر تکړه قاري صاحب دی په یوه ګنټه کې 15 سپارې وایي 6 سپارې وایي. زما په خپل خیال باندې دا د قرآن کریم سره زیاتی دی او دا ته د امام سره هم قاري صاحب سره هم زیاتی دی، دا ته د عوامو سره هم زیاتی دی. باید چې موږ مونځ کوو هغه ډېره په توجه سره کوو، تدبر فی القرآن او قرآن کریم ډېر په قلاره باندې موږ وایو او په کار ده چې عوام د خپل قاري صاحب نه دا مطالبه کوي چې قاري صاحب ته ډېر په قلاره باندې قرآن کریم وایه. نو په کوم مسجد کې چې قرآن کریم په قلاره باندې ویلی کېږي او امام په قلاره باندې وایي او مقتدیان هغې ته په صحیح طریقې باندې غوږ ږدي، نو د هغې تلاوت یو اثر د خلکو په زړونو باندې یو اثر کېږي. په کار ده چې دا مفتي صاحب په دې خو علما کرامو کار شروع کړی دی، پخوا به ډېر زر زر ویلی کېده. زما په خپل خیال باندې اوس قصه څه ګزاره یې کړې ده او عامو له پکار دي. جی زمونږ په وخت کې به ډېر په تیزۍ باندې لکه په دې عرب ممالکو کې جی په عرب ممالکو کې لکه په حرمینو کې یو سپاره ویل کېږي د 10 رکعاتو کې او هغه ډېر په قلاره باندې وي، نو خلک ته خوند هم مالي د قرآن کریم چې کوم مقصد دی هغه هم پوره شي او عوامو له دا پکار دي چې موږ د خپل قاري صاحب نه دا مطالبه نه کوو چې قاري صاحب ته زر زر تلاوت کوه، ځکه چې د مانځه هغه مقصد به نه پوره کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث دی چې یو کس مونځ وکړي او هغه په صحیح طریقې باندې هغه مونځ نه کړی، د هغې رکوع د هغې سجده، نو د هغې نه یو څښا چرله جوړه کړی شي او د مونځ کوونکي په دې مخ باندې راوویشتلی شي. نو داسې نه چې موږ په دغې کې راشو، موږ خپل ذاتي مونځ کوو، ډېر په قلاره باندې کوو، ډېر په قلاره دې وکړو. کم از کم په حیثیت د یو مسلمان باندې موږ له دا پکار دي چې یاره زه مونځ کومه او ما کله ثنا شروع کړه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، آیا چری هم موږ په دې باندې غور کړی دی چې زه دا ویم دا څه ویم زه او که زه د مانځه نه اټ کړ زه دا کلمات ویم آیا دا ماله راځي؟ آیا زه دعای قنوت ویم؟ دعای قنوت څه مقصد دی؟ په دې کې خو دعا ده، زه د الله نه دعا غواړم. جی قاری صاحب، مفتی صاحب قاری صاحب خو دغه شو، یو خو دا په کمنټ کې یو کس تپوس کوي چې سرسایه څومره ده، نو یو خو ته دغه وایي مفتی صاحب تاسو ته آواز راځي؟ ما ته بالکل آواز راځي او جی ستاسو سوال ته مې غوږ دی. حاجی دا یو ملګری تپوس کوي اشفاق خان چې سرسایه 100 روپۍ ده 135 روپۍ ده، او بل د دې نه علاوه دا راته ووایي چې بعضې ملګري زموږ داسې د شپږو شپو یا د 12 شپو 19 شپو ختم وکړي او بیا بس هغه د تراونه چوټي شي، نو په دې حواله سره تاسو بس وایي. دو سوال دی وګړو، دا سرسایه چې ده کنه سرسایه د او کم 2 کیلو غنم دی کنه دا غي قیمت ته احتیاطاً موږ 2 کیلو علما لیکي، نو 2 کیلو 80 پوری روپے راځي، احتیاط دا دی چې موږ 100 روپے ورکو. خو په دې کې زه ضروري وضاحت لکول غواړم، سرسایه په کم ځای کې چې کم فصل کنه اوس په سعودي کې کجوره ډیره کیږي، په خلیج کې کجوره ډیره کیږي، هغه به د کجوري په حساب ورکوي. من چې دلته غنم کیږي موږ به د غنمو په حساب ورکو. خو یو سړی مالدار دی، یو گاڑی والا سره 50-60 ہزار روپۍ دی، هغه 100 روپۍ یا 80 روپۍ سرسایه ورکوي، او یو سړی کروڑپتی دی په سواد کې هغه 100 روپۍ سرسایه ورکوي. نو ټیک ته ورکول خو دی، خو کنه زه وایم چې د غریب فائدہ پدې کې د انفع للفقراء دا چې دله پکار د دې وربشو طرف ته لاړ شي. وربشي چې دي کنه سلور قسمه سرسایه کې سيزونه دي، دا غنم دي، وربشي دي، او بیا کجوره ده، او بیا
کشمش وسکه ده نو د ټولو قیمت چې دی کنه هغه بره روان دی نو اوس کجوري د چې ورسي وربشي زما خیال 135 150 ته رسي د چې دا سوال کړل کنه چې 135 دی کا سعودي نو دا د وربشو په اعتبار سره بیا لک سی وای او بیا کجوره چې دا هغه د 700 نه زما خیال 1200 پورې رسي او د کشمش خو 3000 د حدیث حساب راځي نو پکار د چې بدی کې احتیاط وکړي دویم سوال تاسو دا وګوره 20 رکعات تراوی سنت موقته دي او په ټول رمضان المبارک کې دي د لږ وخت لپاره نه دي بلکې په پوره رمضان المبارک کې 20 رکعات تراوی چې دي کنه د سنت موقته دي او په دې باندې مولا علی قاری رحمت الله لیکلي چې اجمع الصحابه على ان التراويح 20 رکعات چې تراوی چې دي د 10 رکعات دي او په دې د صحابه او اجماع ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف 3 ورځې په جمعات کې دغه کړلی تراوی کړلی بیا یې صحابه دوی په کورونو کې وکړي چې دا به د امت باندې فرض نشي بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې 20 رکعات تراوی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم ثابت دي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر دا صحیح او قوی حدیث دی خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې اجماع وشو د 10 ورځې وشو په جمعات کې دا د صحابه اجماع ده او د صحابي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث فرمایله دی او مشکات شریف جلد نمبر 2 په مناقب عمر کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله تعالی جعل الحق على لسان عمر وعلى لسان عمر وقلبي چې الله د عمر پړه کې سرازي او په جبه سي جاری کیږي هغه حق دي نو شلکه د تراوی دي او دا د سینه چې لسرکه ورځو کې یا په شپږ ورځو کې د ختم وګو به چوټي نو دا د دغه نه د عبادت ته د الله د رضا لپاره دی موږ له پکار چې موږ په دې عمل وکړو او کوم سره چې دا به نه کوي هغه ګناګار دی بل تراوی کول نمبر 1 روجنی ول دا د دې میاشتې خاص عبادت دي او په دې مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا چې د رمضان روجونی و په یقین سره د یقین ساتلو سره په الله باندې او چات قیام وکړو د دې د شپې یعنی تراوی وکړي نو د دې مبارک نبی علیہ السلام فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه الله به ورستنی ګناونه او مخکینی ګناونه به الله تعالی ټول معاف کی مفتی صاحب دا سرسایه دا خبره تاسو وکړه کم غریب خلک چې دی نو هغه به غنم ورکوي ځکه چې دا خلکو خو دومره وس دس نه دا سرسایه په کومو خلکو داسې فرض کیږي یا واجب کیږي چې هغه ورکي ځکه چې بعضې دیاړیمار غریبانان خلک مالدار خلک په ډېر او د دې سرسایه اهمیت څه دی په اسلام کې ګور سرسایه چې دی کنه دا د شریعت حکم دی په شریعت حکم چې دی کنه هغه او په دې کې د فقیرانو غریبانو کمزوري طبقه چې دا هغه د اختر په خوشالیانو کې شریکول دي اوس د دې صحیح ټیم خدا دی چې دا اختر په سحر د منځنه مخکې د ساخت د منځنه مخکې ورګي دا ورګول ضروري دي خو اوس په دې حالاتو کې چونکه ماته اوس نو استثنایی او وبای صورتحال دي کرایسس دي نو سړی اډوانس کې ورګي په روجه کې نوم ورکول شي او دا ورکول پکار دی بل هر هغه سړی به دغه ورګي سرسایه چې داغه سره سونا چاندي نقد مال تجارت هغه خو به ورګي او کله چا سره د ضرورت نه زیات دومره سامانو چې هغه د 52 تولې چاندي قیمت تر رسیدون هغه هم سرسایه ورګي خپل به ورګي د خپل بیبي به ورګي ک بیبي مالدار هغه هم خپل ورګي او د خپل بچو ورګي نه بالغ او ک بالغ د ماته د هغه هم ورګي مفتی صاحب چا سره قیمتي موبایل دی سکرین دی ټي وي دی فریج دی هغه کس ورګي ګور دا موبایل خو تا ټارګټ کو موبایل خو د ضرورت شي دی ما وی کنه د ضرورت نه زائد سامان چې کم دی اپ کې ټول حسابي کې باندې هر سره راځي اوس د شکور کې د سلوخي په کاټونو کې پراته دي په واده کې کړي دي په کاټونو کې لوخي پراته دي کالی پراته دي یا نور سيزونه پراته دي یا په کور کې دومره بسترې سامانونه پراته دي چې داغه کالو سر ضرورت نه راځي نو دا ضرورت نه کالو سر نه استعمالي ګون دا ضرورت نه زائد دي حاجی دا مغفرت میاشت جی او تاسو دعا خو په خپل دغه باندې را لګلی هم او د دې مغفرت د معاشري چې کومه خصوصي دعا دا هغه تاسو شریکه کوي د دې چې کوم دعا د پدې میاشت کې علماء لیکلي دا هغه د استغفر الله استغفار دی بس استغفار چې هر الفاظو کې ویل شي ودی وي او ټول له بهترین استغفار دا دی
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. په دې کې الحي القيوم د الله صفاتونه مونږ دي او دا هغه مبارک نمونه دي د ځینو علماء اسم اعظم هم لیکي ځکه چې د بدر په مقام کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ بدر نمخ کې چې کوم دعا کوله بار بار به لاس شوته او دا سوال به کو یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم. ماشاءالله جزاک الله. عمر قیوم صاحب زموږ سره په لاین راځي خو چې سیګنل مسله ده نو ما مفتی صاحب او قاری صاحب دواړه په لاین کو چې د خلکو سره خوږې او ډېر اهم خبرې شریکې کی نو ماشاءالله ډېر ښه پروګرام وشو او لوی علماء کرام تاسو خلکو ته او مونږ ته ښه سبق آموز او ډېر ښې خبرې وکړې. مفتی صاحب عمر قیوم صاحب اوس هم کوشش کوي چې زموږ سره په لاین شي خو هغه زما خیال دی هلته په دوبۍ کې چې سیګنل کم دی چې څه وجه ده هغه ځینې هغه سیګنل ډراپ کېږي په مخه د خواځخیلې سیګنل ډېر مضبوط دی تاسو په لاین یې. یو وړوکی شان پیغام مسلمانانو ته که تاسو ورکوئ او بیا دعا وکوئ نو ډېره مننه به وي. بس دا اخرنۍ خبره کوم چې ټول امت ته دا وایو چې اولنۍ خبره ده د مسافرو د ډیره دوا کوي. د ملک نه بهر مسافر په ډیرو سختو کې دي او شهابالدین صاحب تقریبا د 10 بجو نه واله د پېشمنی پورې زه چې کله ناس یم نو چې هر 5 منټ بعد موبایل عالم ګورم د بهر ملکونو مسایل د دواګانو درخواستونه کوي. زه ټول ته داغو پیغام رسول غواړم چې هغه د خصوصي دواګانې وګ ډیر په تکلیف کې ډیرو کسانو سره ټیکاس کې دي خو دراتلو سره بندوبست نه جوړي ګډیرو سره خرچه نشته ډیره جزان په کور کې حالات خراب دي غوالته کې لاک ډاون دي دلته کور کې لاک ډاون دي په کور کې چې یو د ګټلو سړی او غالته کې بنشي او دلته بنشي او بل د دې مسافرو د کور والا سره خډیر کوي او دا د برداشت میاشت برداشت ډیر کوي. صخره نو خاره کې چې دا کوم واقعیات شو په بل ځای کې دا د عدم برداشت توجنه زم کوشش کوي چې موږ په دې روجي په میاشت کې برداشت وکړو. یو عجیب غوند ډیر پسړه پورې حدیث ته نبی علی السلام فرمایي چې کله تاسو روجي او پتاس بس یو سړی وهله یا دغه راوړ رواني او تاسو سره هغه په تاسو گزار کوي یو وجني نو ورته وایي چې انی انا صائم زرو جدار یما ما ته سموایا زه د روجي په حالت کې یم نو د روجي ډیر غټ احترام دی موږ له پکار ده مسافر سره خو کو کمزور غریبانو سره خو کو او د دې خبرې خیال وساتو چې د روجي د عبادت وکړو او د روجي د تقدس شې دی دا پامال نشي. ډېر مننه قاری صاحب هم زموږ سره موجود دی. قاری صاحب سیګنل زما خیال کمزور دی. جی قاری صاحب په لاین شو جی زما بل پروګرام دی تاسو باندې اجازه راکړئ جو هغه دعا مو کې الله ژوندۍ لرجی. دا الله په امان کا خوشاله ولې زما د موبایل کې کوم مسله رااله جو وختي خبره په میاسر باندې راځي. بس مفتی صاحب زموږ نه لاړو او قاری عمر قیوم صاحب زموږ سره په لاین دی. قاری صاحب دا راته وایي د صبر میاشته د برداشت میاشته خو زموږ په دې خلکو کې نه صبر شته او نه پکې برداشت شته مرګونه هم کیږي جنگونه هم کیږي وجوهات څه کیدی شي او په دې حواله سره کچرې موږ وګورو نو زموږ اسلام موږ ته لکه د صبر او د برداشت تلقین کوي خو زموږ کې صبر نشتی دا څه وجوهات کیدی شي. تلاوت جی قاری صاحب تاسو ته आवाज راځي؟ دا قاری صاحب معشوم دی غالبا هغه تلاوت کوي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
في سجين فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک اللہ فی الخیر. شهاب الدین صاحب جی قاری صاحب ما غږ نه راځي جی. आवाज نه درځي جی؟ زما आवाज نه درځي؟ आवाज نه درځي جی؟ قاری صاحب تاسو ته زما आवाज راځي که نه راځي؟ جی اوس راغی جی. د وختي د ما د आवाज لګوټه منقطع شوی و. ما چونکې اول ځل نو دا موبایل کې دا لږ فرق راغی جو هغه خبره په میانس کې پاتې شوه. مفتي صاحب جی جی مفتي صاحب خو رخصت واغسته لاړه، ستاسو आवाज هم چونکې نه راتله، هغه ماشوم پکې تلاوت وکړو، شاید تاسو واورېده که نه؟ ما واورېده ماشاءالله، ډېر ښه خوږ اواز یې و. سورې فاتحه او سورة الفیل تلاوت کو او ډېر خوند یې وکړو. دا راته وایي قاري صاحب تاسو په دا وخت په دوبۍ کې یئ او د روژې مبارکه میاشت ده، د تېرو لکه مسافر به هم زما خیال دی ستاسو جومات ته به ډېر راتلل، ستاسو سره به زمونږ د سوات یا زمونږ د دې علاقې خلک به ستاسو سره به هغه میل میلاپ او ملاقاتونه کېدل. د تېرو روژې او د دې اوسنۍ روژې څومره فرق تاسو ګڼئ جي؟ جی د تېرې روژې د اوسنۍ روژې خو فرق د ځمکې او د اسمان دی. روژې چونکې هر ځای کې ښکلې، خو دلته بیا جدا ښکلا وه او زمونږ د نسبت هم بیا د مسجد سره دی او په دې روژه کې بیا هر سړی په حیثیت د یو مسلمان باندې جومات ته ډېر زیات ځي راځي او بیا دلته د امامانو سره خلک یو خاص تعلق ساتي، نو ډېر ملګري به راتله، ملاقاتونه به راتله او زما د مسجد ته به خو ډېر زیات خلک راتله. د هغې اصل وجه دا وه چې دلته به مونږ پخوا 8 رکعته تراویح کولې، نو ما اوقاف ته یو درخواست ورکړو چې یاره د مونږ دا ټول خلک غواړي چې 20 رکعته، نو هغه را سره اوقاف ومنو ده، نو ما 20 رکعته شروع کړو، تراویح شروع کړې په روز کالې. نو دلته خو مونږ ډېر په قلاره باندې کوو تراویح، نو د هغې 20 رکعتو د وجې نه به زمونږ د پښتانه خاص کر ډېر زیات راتله دې مسجد ته، ډېره زیاته ګڼه به وه. نو اوس ورته طالب پرتې دي او الله پاک دې زمونږ ګناهونه معاف کړي چې او الله پاک دې مونږ ته د خپل رحمت دروازې کولاو کړي. بله ورځ ما یو کس ته په ټلیفون باندې خبره کوله چې ډېر فریاد یې وکړو، یو حاجي صاحب و چې یاره جوماتونه بند دي. نو ما ورته وویل حاجي صاحب که مونږ دې ته صحیح غور او فکر وکړو نو ډېره د افسوس خبره ده. افسوس خبره داسې ده چې څوک د چا نه خفه شي او ډېر زیات ترې خفه شي نو نور څه ورته ونه وایي، دا دروازه بسې بنده کړي چې ځه دروازه بسې بنده کړي. نو د الله پاک د رحمت دروازې بندې دي. جمعات ته چې سړی ننوځي نو دعا ده د اللهم افتح لي ابواب رحمتک، یا الله ما ته د خپل رحمت دروازې کولاوې کړي. نو هغه د رحمت دروازې بندې دي جي. نو الله تبارک وتعالی دې زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي چې الله پاک مونږ ته د خپل رحمت دا دروازې کولاوې کړي. نور خو دې روژه کې خاص کر مسافر ډېر په تکلیف دي، خاص کر چې دا اذان وشي. ډېر خلک ما ته په ټلیفون باندې په واتس اپ باندې دا فریاد کوي چې یاره مونږ اذان واورو او جوماتونه بند دي. نو په وطن کې خو بیا هم سړی په خپل کور کې کینی او د خپل بچو سره د خپل مور او پلار سره د یارانو دوستان سره ګپ ولګوي. نو دلته د تسلی ځای دغه یو جومات و چې خلک به جومات ته راغی، تراویح به یې وکړې، تلاوتونه به یې وکړه. نو هغه نشي کولی په هغې ډېرو کې ناستي. نو یقینا چې په نسبت دغه دی د خلکو د مسافرو ته ډېر زیات تکلیف دی. الله دې پرې رحم وکړي. امین. قاري صاحب زمونږ یو ملګری دی صادق الله صاحب، هغه تپوس کوي، اول خو سلام کوي، د سلام نه وروسته یو تپوس کوي چې د 2 کسانو څوک روغه راولي او په هغې روغه کې څوک روپۍ اخلي یا د روپو تبه ساتي، نو دا جایزي؟ نو زه خو چونکې فتوا نشم در کولی، صحیح ده، خو روغه راوستل دا ډېر لوی عظیم کار دی. د 2 مسلمانو چې روانئ او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث داسې مفهوم دی
چې 3 ورځې دیو خبرې اترې ونه کړې نو او دې په به فرمایي چې دې مړ شو نو دې زما د امت نه دی دې زما امتی نه دی نو په یو څو ټیمونو کې لکه په د چا په روغ راويستو کې داسې مې اورېدلې دي چې یاره دروغ ویلو هم جایز دي په دې حق له چې یاره سړی د یو خبره بل ته وکړي چې هغه ستا ډېر صفت کوي او په دې نیت باندې چې یاره ته دې دوو کسانو الله پاک ته دې په منځ کې تعلق ښه شي او روغ راشي نو زما خپل ذاتي رایې دا ده چې یاره دا پیسې خو جایز مناسب نه ګڼم زه دا ټیک وای هغه چونکه مفتی صاحب لاړو نو مفتی صاحب هغه تاسو کوو او مفتی صاحب تلره نو دغه لغه قاری صاحب ډیر خوندې وو پروګرام زمونږه ډیر زیات وګت شو بیا تاسو هم بار بار ان شاء الله مون پلاین کو او ان شاء الله زما بالکل زما ولنه زلو په سوشل میډیا ته زه ډیر په دې سوشل میډیا باندې نه راځم او د سي پروګرامونو لوم چرته نه مراغله نور هر کله بالکل ما ته غږ کولای شي ته دې زینا او یو بل سره ان شاء الله خبرې شیر کوم چې چاته بالکل یو خبر هم د چا په علم کې راشي او چاته پیدا ورسي یقینا چې دا ډیره د سعادت خبره او زه بچون کې یو حدیث بیان کوم نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چون کې ستاله پروګرام خلق اوري هم او خلق ورته بغوږی خودلای دروځي میاشت دا پکار د منګ ډیره دعاګانې وکړو زکه چې دنیا دا پانی ده د دنیا هیڅ حقیقت جی نشته د دنیا هیڅ حقیقت نشته چې ځان له سو کړه هغه به پکار راځي او دا کوم وبا چې راغلی دا کدا کوم حالات چې راغلی دي کمنګ سیرت وګورو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د مخکنه د پیدایش نواله د نبوت پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زندگی څنګه تیر کړی دا او بیا باغی باندې سخت سمره راغلی دي او بیا د نبوت نه بعد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې دا سیرت منګه وګورو منګ ته یقینا یو ډیر زیات سبق حاصل شي چې په هغه خلکو باندې دومره تکلیفونه راغلي دي واغه برداشت کړي دي زبا کستا اجازه ته یو واقعه به بیان کوم جی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صالح کال زندگی دا خود خلکو مخې ته چې خلکو به صفاتونه کول په چې کله د کلمه شهادت د نبوت دعوه وکړه او خلکو ته اعلان وکړو نو د یو کافر فکور کې دولونه دي چې واده دي نو هغه کافر زی خپل لور د خپل انګیان دوتوي چې دیول طلاق ورکړي هغه ته طلاق میلاو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام کوړه هغه لونه رالی او بیا کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړو د هجرت نه بعد د بدر جنگ وشو د بدر نه بعد غزوه احد وشو په غزوه احد کې بعض قیدیان د کافرو هغه قید کړي شو مشوره وشو چې آیا تدیو سره سکول پکار دي نو په دې باندې مشوره وشو چې آیا تدیو نه بس عوض والو او دا عوض په بدله کې بدیو منګ پریدو نو په دې قیدیانو کې یو قیدی عمرو بن العاص رضی الله عنهم د چې په دغه وخت کې مسلمان شوی نه دی او په دې باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک ام امامه زینب رضی الله تعالی عنها غواده ده نو هر قیدی خپل کلی ته خپل کور ته خبر ولګو مکی مکرمه ته چې زما د قید د خلاصېدو د وجنه چې کوم عوض دی غرا ولېږي نو چونکی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه بی زینب رضی الله تعالی عنها د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک وا نو دا غي سره یو هارو د خپل خاوند د خلاصي د پاره یو هار راولېګو کله چې هار مدینه منورې ته ورسېده او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کې خودلې شو نو د هار نبی علیه الصلاۃ والسلام و پیجند چې دا واده په ټیم کې د نکاح په ټیم کې دا هار خدیجه رضی الله تعالی عنها زینب رضی الله تعالی عنها ورکړیو نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام و پیجند چې دا هار خو زما د لور د زینب رضی الله تعالی عنها هار دی او هغه هار دی چې کوم زما بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورکړیو نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات وجړل
ډیر زیات وجړل او بیا صحابه ته وویل وفرمایل که ستاسو خوښی نو دا هار به زه خپل لور نه واپس ولېږم او دی به داسې آزاد کړو نو هغه هار یې وله ولېږو واپس خو یو شرط یې ورسره کېښودو هغه شرط دا و چې ته به زما لور زینب رضی الله تعالی عنها واپس مدینې منورې ته راولې زینب رضی الله تعالی عنها د شرط مطابق یوې لور د امامه هغه یې ځان سره کړه او زینب رضی الله تعالی عنها شوه په اوښه باندې سوره شوه را روانه ده کله چې د مکې مکرمې نه راووتل نو کافرو ته پته ولګېده نو یو کافر هغه مخې ته ناست او په نیزه باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک زینب رضی الله تعالی عنها هغه وویشته په دې خېټه یې وویشته هغه زخمی شوه او د زخم په حالت کې مدینې منورې ته ځان راورسو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل لور هغه مسافر لور هغه میلاویږي په داسې حالات کې چې د هغې نه وینې څاڅي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به څومره دعاګانې کړي او اولاد څومره خوږ څیز دی او د دغه زخم د وجې نه زینب رضی الله تعالی عنها د دې دنیا نه هغه رخصت شوه نو دنیا دا د تکلیفونو ځای اصل څیز هغه اخرت دی پکار ده چې موږ ټول مسلمانان د خپل اخرت دپاره تیاری وکړو او نبی علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه هوښیار کس هغه دی چې خپل ځان وپېژني وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه وروستو زندګي چې ده د مرګ نه وروستو زندګي چې ده د هغې دپاره هغه موږ تیاری وکړو نو الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو له د نیک عمل توفیق راکړي او الله دې موږ له توفیق راکړي چې په دې رمضان مبارک کې موږ خپل الله رضا کو د الله سره روغه وکړو او الله دومره رضا کو چې دا کوم وبا راغلی ده دا وبا ختم شي جزاک الله مفتی صاحب پروګرام راغونډو مایکا په اخره کې خصوصي دعا وغواړئ د عالم اسلام لپاره او یو پروګرام خپل ختم کړو خیر بالکل جی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم یا الله تبارک وتعالى زمونږ دا روزې قبول کړي زمونږ دا عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي یا الله تبارک وتعالى دا پروګرام چې د شهاب الدین صاحب وکړو یا الله دا د خپل رضا سبب وګرځي دا په د خپل رضا سبب وګرځي تدې په وجه ولا دل ډیر څور کړي یا الله په موږ کې اخلاص پیدا کړي یا الله څومره مسافر چې دی یا الله دغه په حال باندې رحم کرم وکړي یا الله دغه د مسافرو چې کوم کورونه دی پاغو باندې هم رحم کرم وکړي دا پروګرام چې څومره څوک اوري یا الله یا نه اوري یا الله زموږ په دې علاقه کې یا الله څومره بیماران دي هغه به بیمارانو ته صحت ورکړي یا الله پچا باندې څومره قرضې دي یا الله یا الله ته د خزانونو مالک هغه قرضې ته ختم کړي د چا څه مشکلات دي یا الله هغه مشکلات حل کړي یا الله د چا اولاد نشته اولاد ول ورکړي یا الله د چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ول ورکړي یا الله د چا زنانه اولاد نشته زنانه اولاد ول ورکړي یا الله زمونږ د کورونو نه یا الله غمونه او پریشانی د لری کړي یا الله زمونږ په کورونو کې خوشحالیان راولي یا الله زمونږ کورونه یا الله په قران کریم باندې منور کړي مونږ ته د قران کریم د تلاوت توفیق را نصیب کړي مونږ ته د تهجد توفیق را نصیب کړي یا الله په کوم ګناهونو په وجه باندې چې مونږ ته د تهجد د کولو توفیق نه ملويږي د کوم ګناهونو په وجه باندې چې مونږ ته د قران کریم تلاوت مقرره نصیب کیږي هغه ګناهونه زمونږ معاف کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین
مننه جی شهاب الدین صاحب امين ډیره ډیره مننه قاری صاحب دا زموږ سره قاری عمر قیوم صاحب هغه د دوبۍ نه زموږ سره په لار باندې او د دینه مخکې زموږ سره مفتی اسد الله صاحب د خواجه خیل نو ان شاء الله پروګرام به موږ د شان وختن په وختن جاری ساتو او امید ده چې تاسو ته ډیر څه خیرونه د دې پروګرام په وجه باندې ضرور شي که هغه د روجي مسایل دي که هغه د سرسایي یا نور مسایل دي هغه به هم موږ د دې سره وختن په وختن ډیسکس کوو او تاسو سره به دی هغه شیر کوي نو قاری صاحب ډیره مننه خاد او آباد اوسئ تاسو مسافرۍ کې خوشاله اوسئ جی بس دعاګانې به کوئ زموږ د خلکو لپاره ان شاء الله تاسو هم ډیره مننه جی ټول ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کتونکو اجازت پر راکړئ د الله پامان